او دا میاد ساتي په کومو ورځو کې چې اجر او ثواب زیات ملاوي په دغه ورځو کې ګناه ډبل حسابي په انسان پسې څومره چې د نیکۍ ثواب زیات دی دغومره د ګناه د بد عمل ګناه زیاتره په دې ورځو کې باید چې په دې ورځو کې بعضې څیزونه داسې مونږ ګناه نه ګڼو زمونږ د زړونو هغه وقت ورته وي د صحابو په زمانه کې باقاعده په دروغ بوی به پاوی ورتلو خالد بن ولید رضی الله عنه یو کس راغی خبره ورته وکړه هغه ورته وویله د خولې نه دروغ بوی راځي خو که څه موجوده پسې مراد یې ده اوس نن سبا بوی ولې نه ورځي نو علما لیکي ټوله فضا معاشره د بدبویي نه ډکه شوې ده نو اوس وزه بوی محسوس شي یو سړی و غواګانې میښې وې ساتلې نو خپل یو زوی ته یې واده وکړو هغه جینۍ چې کله را واده کړله په دې کور کې به د غوښانو بوی ورسره عادت نه و په سره به د هغې درد ورسره څو ورځې بیا عادت شوله نو د دې خوا کې سره جنګ دی ښځه ورته وایي وایي ته نور به څه وې زه چې راغلم ستا کور کې د غوښانو بویونه وو اوس هغه بوی مې درله د کور نه ختم کړو هغه مې درله صفا کړو بوی خو دې ختم کړی نه و خو ول ورسره دا عادت نه و دی محسوسوو اوس ورسره دا عادت شو اوس دی نه محسوسوو همدغه مثال دی دروغ غیبت چغلي دا څیزونه دومره زیات عام شوي ظلم دوکه فراق په دې معاشره کې که زموږ دومره زیات شوي چې ما ته هغه